أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آیت نمبر 129. د ابراهیم علیہ السلام د بیت الله جوړول چې هغه بیت جوړ کړه، کعبه جوړ کړه، او د هغې د جوړولو وخت کې چې د کومې دعاګانې کړي، د هغې له جوړولو نه وروسته چې د کومې دعاګانې کړي د هغې وضاحت کوي. یو څو دعاګانې خو یې مخکې کړي وې، ویلي وو چې ای پروردګاره دغه خاریه د امن و د امان خاریه وګرځوه، او ای پروردګاره د دغې خاریه هغه مومنانو ته له میوو او له ثمراتو نه روزي ورکړه، او ای پروردګاره موږ تا ته منقاد وګرځوه او د موږ له بچیانو کې یو تابعدار جماعت تا ته جوړ کړه. اوس د ابراهیم علیه السلام نورې دعاګانې ذکر کوي. ابراهیم علیه السلام دعا وکړه، ربنا ای د موږ پروردګاره، وبعث تراولیږه، وبعث ترا پیدا که فیهم دا د ما په امتیانو کې، دا د ما په بچیانو کې، رسولا یو استازی، یو پیغامبر، یو پیغام وړونکی، یو استازی را پیدا که منهم د دوی له جملې نه، د دوی له مابینه چې د دوی په شان باندې عربي وي، په دوی په شانو باندې د اسماعیل علیه السلام اولاد وي، د دوی په ژبه باندې خبرې کوي. دا پیغمبر په دوی کې را پیدا که، یتلو علیهم دا پیغمبر به تلاوت کوي، علیهم په دې مسلمانانو باندې آیاتک دتا آیاتونه، دا پیغمبر به خلکو ته دتا آیاتونه تلاوت کوي. ويعلمهم علم يعلم تعلیم، ذکر کول، تعلیم کول. ويعلمهم او دا پیغمبر به تعلیم کوي هم دی مسلمانانو ته الکتاب القرآن، لکتاب نم قرآن مراد ده، آیاتی کا لدینم قرآن مراد ده. والحکمت او دا پیغمبر به تعلیم ورکوي دی امت لره الحکمت دی حکمت. حکمت دا په لغت کې مضبوط علم توای، هغه مضبوط علم چې هغه څوک ماتولی نشي، ختمولی نشي. اصلا حکمه یحکمو دا مضبوطولو توای، لکه بناء محکم، محکم بلډینګ. حاکم قاضي توای، ځکه دا مضبوطی فیصلې کوي. حکمتون هغه د آس په خولو کې چې کومه قیضه یې اوسپنه یي هغې ته حکمتون وایي، ځکه هغه اوسپنه آس را بندوي، را ساتي، آس په قابو کې ساتي. حکمت هغه علم ته وایي چې هغه تا را بندوي، تا په قابو کې ساتي، غلطو کارو ته دې نه پرېږدي، داسې علم ته حکمت وایي. دلته مراد جنې څه دی؟ په دې کې مفسرینو دوه خبرې کړي. بعضو ویلي وایي دلته له حکمت نه علم الحدیث مراد ده، علم الحدیث، علم السنه. بعضو ویلي وایي دلته له حکمت نه علم الاحکام مراد ده، الحلال والحرام. لمونځ واجب ده، روزه فرض ده، زکات فرض ده، حج فرض ده، زنا حرام ده، غلا حرام ده، دروغ حرام ده، غیبت حرام ده. دغه علم چې حلال و حرام پکې بیانېږي، علم الاحکام، دا جنې مراد ده. دواړه دلته مراد. ويعلمهم دا پیغمبر چې په دوی کې راولېږل شي، دا به دوی ته تعلیم کوي الکتاب د قرآن والحکمت او د حکمت د علم الحدیث د علم السنت
دویم تفسیر تعلیم بکوي الحکمت د حکمت د علم الاحکام د حلال او د حرام ويزکیهم او دا پیغمبر به د دوی صفائی کوي زکا یزکی تزکیه دا باب د تفعیل مجرد زکا یزکو زکاتا زکا یزکو زکات دا صفائی توئی لکه دی زکات تم زکات وای په دې سره صفائی دی مال راځي زکات خو د فقیرانو حق دی تا په مال کې ته زکات نه ورکوي دی تا مال سره پردی مال ګډ ده دی غریبانو مال ګډ ده تی پسې خوري نو داسې ده لکه پردی مال چې خپل مال سره دی ګډ کړی او چې زکات وباسي دی غریبانو حق وباسي دی تا مال صفا سي دی تا مال ستر زکا یزکو زکاتن صفائی توای باب دا مجرد شو اوس باب د تفعیل کې زکا یزکی تزکیه دی بل سړی صفائی کول دی بل چا صفائی کول نو ابراهیم علیه السلام وای یا الله په دې امت کې داسې یو پیغمبر راولېږه یزکیهم چې هغه به د دوی صفائی کوي څنګه به د دوی صفائی کوي په دې خلکو کې به شرک وي کفر به وي بدعات به وي خرافات به وي غلط نظریات به وي بغض به وي کینه به وي حسد به وي دشمنیانې به وي یا الله ته یو پیغمبر راولېږي چې دې ټول له دې خبرو نه صفا کړي هماغه شي شو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې راغی صحابه کرام لاغه شرک و کفر و بدعات و خرافات و قتل و قتال خپل من مخالفتونو لټول راوتل انما المؤمنون اخوه ټول یو ورونه شول موحدین شول مؤمنان شول داسې خلک شول چې نن سبا موږ په دوی باندې افتخار کوو د دوی په نومونو باندې افتخار کوو مسلمان نه چې تپوس وکړي زوی دې څه نومیږي زوی بیا عمر نومیږي علي به نومیږي عباس به نومیږي بلال به نومیږي سلمان به نومیږي ولې ځکه هغه ډېر پاک ډېر لوی خلک ول چا د دوی دا صفایي وکړه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا پیغمبر به د دوی صفائی کوي دا آیت بیا وایو بیا د دې علوم تفصیل کو ربنا اے پروردگار ابراهیم علیہ السلام وای اے پروردگار زما وبعث راولېږه وبعث را مبعوث کرا پیدا کا فیهم پدوی کی رسولا یو پیغمبر رسولا یو استازی منهم د دوی له جملې نه دا به څنګه پیغمبر وي یتلو علیهم دا پیغمبر به تلاوت کوي په دوی باندې آیاتک دتا آیاتونه به ورته تلاوت کوي دا یو علم شو دویم علم ويعلمهم الكتاب دا پیغمبر به دوی ته تعلیم کوي الکتاب دی قرآن تعلیم بکوي دریم علم ويعلمهم الحکمه دوی ته تعلیم دی حکمت کوي لحکمت نه یا علم الحديث مراد د علم السنه دوی ته تعلیم دی حدیثو کوي یا لحکمت نه حلال و حرام علم الفقه علم الاحکام لدينا شرائع مراد احکامات مراد علم الفقه دوی ته تعلیم دی علم الفقه کوي ويزکیهم او دوی صفائی بکوي دوی نفسونه به صفا کوي لغلط عقائدنا لبدعات لخرافات لبغض لکنه لحسدنا او بدی کی بخ صفات را پیدا کوي توحید ایمانداری سخا جوادت من محبت دا بدی کی را پیدا کوي د دې د نفوس صفائی بکوي دا پنځم دا هر علم اوس به دې تطبیق وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به صحابه وته د قران آیاتونه لوستل دا لکه دا دلته چې په جمعاتو کې قاری صاحبان ناس دي غټانو کشرانو ماشومان ورته راځي قران کریم وایي هغه وایي الحمدلله الحمدلله رب العالمین ابل ماشوم ته شروع کړی وایي بچای هغه وایي کل نکانو قل هو الله احد قاف دی کاف نه دی دارنګ ابل وای انعمت علیهم انعمت موایا انعمت علیهم دا عین دا تلاوت القرآن دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ورته ورخودل یتلو علیهم آیاتک الولب په دی باندې دتا آیاتنا دا علم القراءت سو دا علم د قرآن کریم سو قرآن کریم په ناظره ورزه کوي په تلاوت ورزه کوي قراءت ورزه کوي دا یو دویم قرآن کریم په ناظره یاد کو په تلاوت یاد کو په قراءت یاد کو بیا کې نوی بیا سبق ورته شروع کی او آیا الحمدلله رب العالمین
ټول ثناګانې الله تعالی لره دي چې هغه رب د عالمیانو دی. دا یې معنا یعلمهم الکتاب، بیا به تعلیم د قرآن ورته کوي، معنا به ورته کوي، تفسیر به ورته کوي، قصص به ورته بیانوي. په قرآن کې به امثال راځي، مثالونه به بیانوي. دا تعلیم القرآن سو، قرآن په ترجمه او په تفسیر باندې بیانول. دا دویم علم سو. دریم ويعلمهم الحکمت، بیا به تعلیم د حکمت ورته کوي، بیا به حدیث ورته بیانوي. راواخله مشکات شریف، بخاری شریف، مسلم شریف حدیث دا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. دې حدیث دا مطلب دا حدیث جبریل دا اخبرني عن الايمان، اخبرني عن الاسلام. بیا حدیث ورته شروع کی. دا حدیث دا علم الحدیث. بیا راواخله فقه، راواخله احکام، راواخله بیا د فقه کتاب ورته شروع کی. دا وګوره دا بحث دی او دا سده او دا فرض ده د لمانځه لپاره په دې آیت باندې واذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. بیا اودس کې څلور فرایض دي، فاغسلوا وجوهکم مخ وینځئ، وایدیکم الى المرافق لاسونه وینځئ تر څنګلو پورې، وامسحوا برؤوسکم په سرونو مسح کوئ، وارجلکم پښې وینځئ تر بیړیو پورې. دا د اودس فرایض. دا علم الاحکام سو، دا علم الفقه سو. بل ورځ کېنوي بزرگ تا، پیر تا، مرشد تا، پرهیزگار یو عالم تا ګوري مورونو دا بغض مکوي، دا ډیر بد صفت ده. کینه چا سره په زړه کې مساتي، دا ډیر بد صفت ده. بخل مکوي، حسد مکوي، کینه مکوي. د دې بالمقابل محبت کوي، اخلاص کوي، په لمانځه کې خشوع کوي، حضور برابر کوي، جوادت کوي، سخا کوي، غیبتونه مکوي. دا تزکیه النفس. دا تزکیه النفس. دا پنځه سره کارونه نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده. صحابه وته په قرائت قرآن کریم ورزه کول، یتلو علیهم آیاتک. د قرآن معنا به ورخودله، يعلمهم الكتاب. حدیث به ورزه کول، حدیث به ورته ویل، احکام به ورته ویل. دا حکمت سو. بیا به تزکیه النفس کول، دغه د نفس صفائی به کوله. یو ورځ یو صحابي ورته راغی، وا یا رسول الله زه ایمان راوړم. دا د صفائی د نفس یو مثال وایم. وا یا رسول الله زه ایمان راوړم، خو په دې شرط چې دا زنا به ماته جایز وي. صحابه چې څوک ناست هغه پرې راببرسو چې اوس دا سړی را چپه کې ویوږي. دا شاګردانو طالبان خو اکثر جذباتیان دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته علی رسلکم، تاسې کینی کسې را نږدې کو، وایي ما ته را نږدې شه. بیا ورته شروع وکړه، وایي مور لرې که نه؟ وایي هو. وایي مور سره د زنا خوښېږي که نه؟ وایي لا والله. وایي نه په الله قسم. وایي خور لرې که نه؟ وایي هو. له خور سره د زنا خوښېږي چې څوک زنا وکړي؟ وایي لا والله. وایي په الله قسم دا نه خوښېږي. لور لرې که نه؟ بیبي لرې که نه؟ ترور لرې که نه؟ عمه، خاله، یو ورته وایي له دې سره د زنا خوښېږي چې څوک زنا وکړي؟ وایي لا والله دا خو مې نه خوښېږي. وایي بل قسم داسې خور لري، داسې مور لري، داسې لور لري، داسې بیبي لري، دا لري، د هغو هم له دې سره زناګانې نه خوښېږي. بیا ورته نور رانږدې شه، په دې سینه باندې داسې لاس ورته کېښود، یا الله ده ته اسلام محبوب کې، زنا ورته مبغوض کې. صحابي قسم کوي، وا یا رسول الله زه تا حضور ته راتلم، په الله قسم ما ته زنا محبوب وه. دا د تا له حضور نه ځم، ما ته زنا تر هر شي مبغوض ده. په زړه کې مې نفرت و کراهیت چې نه کېږي. دا تزکیه النفس، دا د نفس صفایي سوه. دا موږ ته علم التزکیه ورته وایو، زهد ورته وایو، پرهیزګاري ورته وایو، علم التصوف ورته وایو. خو دا ګوري دا موږ چې بیان کوو دا هغه په حقیقي معنا سره علم التزکیه، علم الزهد، صفایي د نفس له اخلاق رذیله نه، ښایسته کول د نفس په اخلاق حسنه، لکه تحلی بالفضائل، تخلی عن الرذائل، لبدو صفاتو نه ځان صفا کول، ښه صفات په ځان کې را پیدا کول. دا تزکیه النفس دا په قرآن کې ثابت ده. له دې چې څوک انکار نشي کولی. موږ خو چې انکار کوو دا دلته دغه پورته چې غورځي، دا اتڼونه چې کوي، دا ګډاګانې چې کوي، دا قوالی شریف، دا دمبوري شریف، باجای شریف، تبلی شریف، دغه باندې موږ رد کوو. نور تزکیه النفس باندې څوک رد نه کوي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام وظیفه وه. تزکیه النفس، تعلیم القرآن، تعلیم الاحکام، تعلیم علم القراءت، دا ټول علوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام
صحابه کرامو ته ښودل هغه نه په میراث راپاته دي. موږ په دې باجو دومبرو په سازو په سروزو په ګډاو په پورته غورځېدا په دې باندې موږ رد کوو. دا بعضې خلک کله کله یو خبر کوي هغه دغه مطلب ده، په دې باندې ځان پوه کوي. لکه اوس جهاد بالکل په اسلام کې شته، وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بالکل دا فرض، داسې فرض لکه دا لمونځ، لکه دا روژه، کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، یو قسم فرض، هیڅ فرق نشته. خو موږ چې وایو هغه دغه اغوا برای تاوان، مالدار وتښتوه، تاجر وتښتوه، 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ روپۍ ته یې واخله، موږ دغو باندې رد کوو. دا ولاکه مجاهد دا غل ده. په دې باندې ځان پوه کړي له جهاد نه یو منکر دی، جهاد منکر کافر ده، خو له دغو غلو منل دا بالکل کفر ده. داسې څوک مجاهد بولي ځوان په دې به سړی کافر کېږي. تزکیة النفس، صفایي د نفس له اخلاق رذیله، ښایسته کول د نفس په اخلاق حسنه، دا د نبی علیه الصلاة والسلام میراث ده، دغه طریقه ده. په دې آیت کې ذکر راغلی دا بالکل په اسلام کې اساس و بنیاد رځي. خو باجو دومبره و تبله پورته غورځېدل دا په اسلام کې اصل نه لري. دا انک دا د ابراهیم علیه السلام دعا سوه، یا الله داسې پیغمبر دوی کې را پیدا که چې دغه کمالات پکې وي. دا 5 علوم په مسلمانانو کې خوارو کې. انک یقینا تسی اے پروردگار انت العزیز، تو غالب یې، عزیز دا غالب توئی، غلبه کون کی توئی، یعنی تو په دې باندې قدرت لرې، په دې قادر لې چې داسې پیغمبر په دوی کې را پیدا کې. الحکیم تو صاحب د حکمت یې، په هر کار دې ساتي یو خاص حکمت وي، یو خاص فلسفه وي، مخلوقاتو ته د تا بندگانو ته یو خاص منفعت وي. دا دعا د ابراهیم علیه السلام الله قبول کړه. ابراهیم علیه السلام ډېر مخکې دعا کړې وه، زرګونه کلونه مخکې دعا کړې وه. د نبی علیه الصلاة والسلام او د موسی علیه السلام منځ کې تقریبا 1.5 کاله وتلي دي. د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام منځ کې داسې 1000 کاله 2000 کاله وتلي. نو د نبی علیه الصلاة والسلام او د ابراهیم علیه السلام منځ کې کم نه کم 4000 داسې کلونه وتلي. دومره مخکې دعا کړې وه، الله دا دعا قبول کړه. داسې نبی الله په مسلمانانو کې راولېږل. دا یې موږ تاسې نبی صلی الله علیه وسلم. په یو حدیث شریف کې راځي، عرباض ابن ساریه دا د حدیث راوي ده. هغه وایي یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام نه چا تپوس وکړو چې یا رسول الله ته دا خپل اول موږ ته ووایه چې تا دا رسالت کله شروع شو، د تا بعثت کله شروع شو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل زه د الله نبی وم، و آدم فی طینته، آدم علیه السلام لا په خپله خټه کې و، الله زه هلته په تقدیر کې په ازل کې لیکلی وم. او بیا ویل وانا دعوت ابراهیم، وای زه د ابراهیم علیه السلام دعا یم چې قبول شوی یم. ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه، دغه دعا الله قبول کړه، داسې پیغمبر زه راغلم. او زه د عیسی علیه السلام خوشخبري یم. عیسی علیه السلام بني اسرائیلو ته ویل زه تاسو ته خوشخبري درکوم، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، وای زه تاسو ته خوشخبري درکوونکی یم په یو پیغمبر باندې، هغه به ما نه وروسته راځي، نوم به یې احمد وي. او زه چې یم نبی علیه الصلاة والسلام وایي زه چې یم رؤیا امي، زه د خپلې مور خوب یم. وایي د ما مور خوب لیدلی و، آمینه بیبي، هغې ویل ما خوب لیدو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د ما په ګېډه و چې د ما له ګېډې نه یو رڼا راوځي، شام او فارس دا ټولې ښاریې د دې رڼا نه روښانه شي. د دغو خوب تعبیر دا و چې له تا نه به داسې بچی پیدا سي چې د هغو روښنایي دا به شام و فارس ته ورسیږي، دا ټولې منطقې به په هغو باندې رڼا سي. دا د موږ پیغمبر و صلی الله علیه وسلم. د ابراهیم علیه السلام قصه یې بیان کړه، د هغو د بیت الله جوړول یې بیان کړل، د هغو دا ښایسته ښایسته دعاګانې بیانې کړې چې خپلو بچیانو ته یې په راتلونکي دعاګانې کړې وې. یا الله په دې کې امامان جوړ کړه، یا الله په دې کې امت مسلمه را پیدا کړه، یا الله په دې کې داسې ښایسته پیغمبر را پیدا کړه، یا الله دوی ته له میوو نه روزي ورکړه، یا الله دوی ته دا خاریه د امن د امان وګرځوه. داسې ښایسته ښایسته دعاګانې کړې وې. اوس الله تعالی وایي وایي له داسې ښایسته پیغمبر نه به څوک بل خوا مخ اړوي، له ابراهیم علیه السلام نه به څوک بل خوا روانېږي چې ابراهیم طریقه پرېږدي په بله خوا روان وي. دا به هېڅوک هم نه وي، دا به هغه څوک وي چې ځان یې کم عقل کړی وي، ځان یې په ناپوهي او په جهالت کې وهلی وي.
ومن يرغب او څوک به اعلان کوي عن ملت ابراهیم لدین د ابراهیم علیه السلام نه. دا من يرغب دا استفهام ده، معنا د انکار پکې موجوده ده، استفهام انکاری ده. لدی ورسته استثناء نه معلومیږي الا ځکه استثناء دا له نفي نه راځي، نو په دې کې به معنا د نفي کوو. ومن يرغب عن ملت ابراهیم ليس احد يرغب عن ملت ابراهیم، هیڅوک نشته چې د ابراهیم علیه السلام له ملت نه له دین نه میلان وکړي. له دین ابراهیمي نه هیڅوک بل خوا میلان نه کوي الا من مگر هغه څوک بل خوا میلان کوي سفه نفسه. سفیه یسفه باب سمعه ده، صفاحة دا کمقلی توای، فهو سفیه سفیه صفت مشبده کمقل توای، جمع صفحا راځي کمقلان. وای د ابراهیم علیه السلام له دین نه مخ نه اړوي مگر هغه کسان چې هغوی ځان کمقل کړی. سفیه نفسه د دې دوه معناګانې کړي. یو معنا یې دا کړي چې دا سفیه په معنا د جهیله ده، نفسه به یې مفعول سي. هغه څوک له دین ابراهیمي نه مخ اړوي جهل نفسه چې له هغې نه ځان ورکي، ځان نه پیژني. دا بعضې خلک یې هغه ځان نه پیژني چې زه د څه لپاره پیدا یم، زه باید په کومه لار روان شم، بس هغه کمکل کارونه کوي. موږ تاسې په خپل منځ کې وایي واله کا پلانی څنګه ده، هغه نه بلکل خپل ځان ورک ده، هغه ځان نه پیژني. خود جان خود گم کرده خود نمیشناسه که من چی بکنم. نو الله وایي دغه کس د ابراهیم له دین نه مخ اړوي دا نه ده مګر هغه څوک سفه نفسه جهل نفسه چې ځان یې ورک کړی، ځان نه پیژني چې زه څه لپاره پیدا یم. دویمه معنا یې داسې کړي چې دلته فی حرف جر محذوف ده. سفه فی نفسه د ابراهیم علیه السلام له دین نه مخ نه اړوي مګر هغه څوک سفه فی نفسه چې دی په خپل ځان کې په خپل ذات کې کمقلي، چې په خپل ذات کې په خپل ځان کې کمقلي هغه له دین ابراهیمي مخ اړوي، چې په خپل ځان کې هوښیار یې پوه سړی هغه له دین ابراهیمي نه مخ نه اړوي. ولقد استفینا الله تعالی وایي او یقینا موږ غوره کړی وو. استفا یستفي استفا غوره کول، موږ غوره کړی وو د ابراهیم علیه السلام په دنیا په دې دنیا کې په نبوت سره په رسالت سره. و انه او یقینا دا ابراهیم علیه السلام چې ده فی الاخرت دی په آخرت کې ده لمن الصالحین خامخا له جملې د نیکو کارانو، له جملې د صالحانو، له جملې د نیکانو. اذ دا به تعلق ونیسي تر استفا. الله تعالی وایي موږ غوره کړی و دا ابراهیم علیه السلام اذ قال له کله چې وویل د ابراهیم علیه السلام لره ربه رب د ابراهیم علیه السلام اے ابراهیم اسلم تسلیم شه، منقاد شه، تابعدار شه. اسلم یسلم اسلام تابعدار کېدل، منقاد کېدل. قال ابراهیم علیه السلام وویل اسلمتو زه منقاد یم، زه تسلیم یم لرب العالمین خالق د عالمیانو، رب د عالمیانو، زه د عالمیانو پروردگار ته بالکل منقاد یم. تر همدې پورې بس ده. له دې آیاتونو نه موږ تاسو ته دا سبق ده چې موږ تاسو باید انبیاو په شان باندې خپلو بچانو ته ښایسته ښایسته دعاګانې وکړو. یا الله دې موږ بچان په هدایت روان کې، یا الله دې موږ په بچانو کې نیکان پیدا کې، صالحان پیدا کې، د دین خادمان پیدا کې. د انبیاو دغه طریقه وه، هغو خپلو بچانو ته د هدایت دعاګانې کړي، خپلو ملکونو ته باید دعاګانې وکړو، د اسلامي ملکونو ته چې یا الله په دې کې امن و امان راوړې. دا هم د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. داسې باید ونه کړو چې یا الله نورم جنګونه راوړي چې ښه تباهي پکې راشي. داسې دعاګانې باید ونه کړو. د نیکانو د صالحانو همدغه طریقه یي چې هغه خپلو ملکونو ته د مسلمانانو معاشرو ته هغې ته د امن و د امان دعاګانې کوي. او له دې آیت نه دا معلوم شو چې دا پنځه سره ټول دا علوم د دین دي. د قرآن ناظره، تلاوت، قرائت درس کول، د قرآن ترجمه تفسیر درس کول، د احکامو درس کول، حلال حرام دا پیژندل په دین کې، حدیث پیژندل په دین کې، او تزکیه د نفس لبدو اخلاقونه او ښایسته کول د نفس په ښو اخلاقو. دا پنځه سره علوم دا د نبی علیه السلام طریقه وه، له هغو نه موږ ته په میراث را پاته دي او موږ به د پنځو سرو کې کوشش کوو دا به حاصلوو. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته د نیکۍ هدایت وکړي. الله تعالی دې موږ تاسې بچیان، لورګانې
ورستنی نسلونه ټول په هدایت برابر کی اسلامی ملکونو کې د الله تعالی امن او امان راولي دا شر او فتنه او فساد د کافرانو د الله تعالی په خپل رحم سره ختم کی الله تعالی دې موږ تاسو ته د قران تلاوت د قران په معنا پوهیدل د احکام پیژندل د احادیث پیژندل هذا القياس تزکیه النفس دا علوم د الله تعالی موږ تاسو ته حاصل کی الله تعالی دې موږ تاسو بچانو کې د علماء را پیدا کی چې د دین خدمت وکړي د دین خادمان سي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير